أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سورة الرعد 26 نمبر آیات د 26 نواخلا د 34 پوری د سورة سلورم باب دی او په دې سلورم باب کې چې کوم سبقونه دي نو هغه یو دلیل عقلی ذکر کیږي په توحید د الله تعالی باندې. دویم تزهید عن الدنیا چې د دنیا سره ډېر مینه مکوي، دومره مینه وسره مکوي چې د دین نم باغیان کی دومره زیات نه. دغه مضمون به ذکر شي او بیا به د دین وروسته چې کوم دینو زجر لمنکر الرسالت هغه کسان چې د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ پورا یا ځنی قائل نه هغه د پاره به سخت رټنې ذکر شي. د نورسته به بشارت ذکر شي د مؤمنانو د پاره او ترغیب به ذکر شي د الله تعالی کتاب د الله تعالی کتاب هم عزت کوي هم په عمل وکي د اساسو د ترقې د فائدې لپاره بنیادی ذریعہ. د نورسته به داور توحید ذکر شي او کم کسان چې د قران دشمنان دي د هغه لپاره به سخت رټنې ذکر شي. آخر کې به تسلی ذکر شي نبی علیہ السلام لپاره. در دې 26 نواخلا د 34 پورې د دې باب خلاصه شوله. اول سر کې الله تعالی وی الله یبسط الرزق لمن یشاء. الله تعالی پر خیر رزق د چا د پاره چې وغواړي ويقدر او په اندازه کوي. یقدرو اندازې ته ویل کېږي یعنی دومره هم نه چې دولګي نه مرشي خو دومره زیات هم نه چې پکې مکمل باغی شي. نو رزق مناسب اندازې ته راوستل زیاتول د الله تعالی په قدرت کې دي او دا دلیل عقلی دی د الله تعالی په وحدانیت باندې. د دې سره سره دا د یو سوال جواب هم دی. سوال دا دی مخکې تیر شو چې کوم کسان د الله تعالی وعده ماتي چې کوم وعده د الله تعالی سره دی لکه په ازل کې چې کوم شوی د عالم ارواح کې چې کوم وعده شو یا کوم وعده چې د لا اله الا الله په زمن کې موجود دي چې ټول شریعت به منامه هغه وعده ماتي یا د انسانانو سره کوم احد موحدی دی هغه ماتي او رښتې نه پالي نو د خلکو په لعنت کې پراته دي لعنت کې دي او لعنت تعریف من کړي او چې د الله تعالی د رحمت نه بلري. دې ځکه کې سوال لا پیدا شو. سوال دا د جمم ګورو کافران فاسقان فاجران د اسلام پاخه دشمنان چې دغه علامات به کې مونږ یینو چې نه د استش آسماني حکم پابندي نه خپل ولی پیژني او ډیر عزت مالدار دي ډیر زیات پیسې جمع کړي دي. نو سوال دا چې دا په لعنت کې یین د پیسې وسره سګوري دا ظاهري سوال دی. نو الله یبسط الرزق لمن یشاء کی جواب وشو چې رزق پراخېدل کمیدل د دې نه مرتبه نه معلومیږي چې رزق یې تنګو د مرتبه خراب ده او چې رزق یې پراخه شنده په لعنت کې نه د کامیاب دي. دا رزق پراخېدو کبین د الله تعالی یو نظام دی خپل اندازې د ګوري لیکن دا د چا د فضیلت د غوړوالي یا د چا د کمزوري کېدو دلیل نه دی. نو الله تعالی فرمایي چې الله یبسط الرزق لمن یشاء. الله پر خیر رزق د چا د پاره چې غواړي دې نه ګوري چې مسلمان دی او دې نه ګوري چې کافر دی. رزق پر خیدل د کفر د اسلام د دینداري بيدنې سره تعلق نشته. ويقدر فاندازه کوي وفرحوا او دا خلق خوشاله پر خوشاله ته ویل کېږي چې تکبر موجودي. خوشالي سره تکبر نه دي علامات دادي چې بچا کې دا مرض یي نو دا د خپل مالداري باندې فخر کوي او خوشاله به زمالدار خو په خپل مقابل کې دا باقی مخلوقات نو دا به تاسو کېړي مکوړي ښکاری په نظر به ناراضي چې دا دامله انسانان دي. په خیال دی چې بس انسان هغه د مالدار چې انسان مالدار نه غیس نه او یا دا چې زما صلاحیتونه قوي د الله تعالی په نسبت منسغټه بلا یم ځکه مال لا کړی دي او د غریبانان چې د الله تعالی په نظر کې کمزوري ځکه سند ور کړی دې شي ته پرخ ویل کېږي. پرخ هغه خوشاله ته وایي چې سره تکبر نه نو اصل خوشالي خو ټیک شي دی چې الله تعالی یو نعمت درکړي ته خوشاله دا مضمون نه دی دا ټیک کار دی لیکن دې سره خوشاله سره تکبر داسې خطرناک دی. الله یو فریحو او دی خوشالي کوي سره تکبر نه بیل حیات دنیا په ژوند د دنیا باندې ژوند دنیاوی مالداري باندې د خلک تکبر کوي دا زجر شو.
چې رزق ول الله پراخه کړی دی تقاضا دا و چې شکر یې ستره به لیکن دې به بل کار شروع الله ته جواب کوي عمر حیات الدنیا او نر ژوند د دنیا پیل آخرت په مقابله د آخرت کې الا متاع معمولی سامان دی آخرت ژوند په مقابله کې دنیا کې ډیر زیات او پراخه شي داغه په مقابله کې ډیر معمولی شي د لږ شي لہذا اصلي شي آخرت دی داغه په ګټل پکار دی هغه د لاس نه ورکول پکار نه دی دنیاوی ژوند اول خو هغه سہولیت ته پیدا کولای نشي کوم چې په جنت کې وي دویم چې کوم هدف بوته سالاس سہولیت رام شي دغه ساده لاسونه نموزي او هغه لاسونه دیونه وزي نو مرکو د راځي په مرکو د خامخه پاتې کیږي نو مستقل نشو دا سيزونه مقابله د آخرت ډیر معمولی شي دی لہذا دنیا خصیص دی لیکن دومره خنه دی چې د آخرت پکې ته وبېلي او دنیا ته دومره اهمیت ورکړي دې مضمون ته ومل حیات الدنیا فی الاخرته الا متاع التزهید عن الدنیا بلکی دنیا نه بیرغبتی او د دنیا نه مخ اړول دنیا سره دومره نه تړل چې داغي په وجه باندې تعالی اسلامي احکام او شرعي احکام پاتش ويقول الذين كفروا او واي حق کسان چې کافران دي لولا انزل عليه ولن نازلي کې په پیغمبر باندې مې ربي د ربنا آیاتون ونخ من ربي طرف خپل کافرانو داغي اعتراض او چې نبی عليه السلام باندې نه نازل نشو معجزه نازل نشو اوس به کې موږ ویل چې نبی عليه السلام باندې چې معجزې تاریخ نقل کړي دي تقریبا 300 معجزات د نبی عليه السلام تاریخ نقل کړي دي اب دې کې د سم د تاریخ په ذکر شوی نه یو تاریخ باندې راغستی دا مسله هم معلومه ده چې پیغمبرانو کې د ټول نزيات معجزې د نبی عليه السلام سره نبی عليه السلام په لاس باندې الله تعالی ښکارا کړی بیر دې سوال کوم ځای نه را پیدا شو چې په نبی عليه السلام باندې معجزه نازل نشو اصل کې دا د مشرکانو کافرانو زدي خلکو یو دعوا و چې نبی عليه السلام باندې معجزه نازل نشو معنی دا و چې کوم معجزې چې موږ غواړو هغه نازل نشو او کوم چې موږ نه غواړو ول دغه خبره نه کوو دغه نبی عليه پیغمبر لپاره دلیل شي موږ نه من او موږ هغه وایو چې کوم موږ غواړو دغه تفسیر مظهری د امام بغوی رحمه الله په حواله باندې واقعا نقل کړی دا چې ابو جهل چې کوم د قوم پرست سره او د نبی عليه السلام سره چې کوم دښمنی و نبی عليه السلام د صفات او اخلاق په وجه باندې نبی عليه السلام سره چا دښمنی نه و لیکن ابو جهل بویل چې نبی عليه السلام د بنو هاشم خاندان سره دی دغه د قبيله کسته او کدا پیغمبر واقعي دغه په خاندان کې ثابت شو دا پیغمبر خو دی د معجزات او تمام داوون او اصول نه معلومیږي چې پیغمبر خو دی خو کدا ومنل شو در کومي قبيله د بنو هاشم قبيله دی نو بیا د بنو هاشم بلدستی زم قبيله باندې رااله نو بیا زمونږ حیثیت کمزور شي خلک وایي چې مړه تاسو ته ګورئ یو پیغمبر خو بنو هاشم کې د بنو هاشم خلک دي تاسو کمزوري دا غینه ابو جهل ویل چې هر صورت باندې د نبی عليه السلام دغه یقیني ثابته پیغمبري د دې نه به موږ انکار کوو دا به منو نور د مخالفت وکړو تر دې حد پورې ثابت نشي پټه پاتې شي ولدي مقصد د لپاره یو ورځ وی ابو جهل او د هغه ملګرو کې عبد الله ابن امیہ چې در ابو جهل خاص ملګری دی او د قبيله کس دی هم دغه زد لارو د قوم پر سړیو د نبی عليه السلام سره هم دغه زد لارو نبی عليه السلام یو ځکه د خانه کعبه بخوا کې ناس دی نو عبد الله ابن امیہ ورولې ابو جهل ورولې او وی ویل چې نبی عليه السلام ته یو څه سوالات وړاندې کړ نبی عليه السلام ته وایا چې ته وی چې سليمان عليه السلام یو د پیغمبر تر شوی دی چې هوای تابع و او په هوا کې به سفر کوي نو ته خو هم د سليمان عليه السلام نه کم نه تم د هوا زمون تابع کا چې مونږ شام او یمن ته سفر کوو په لندو منزور ازو بیا به موږ وایو چې ته پیغمبر است موږ منو دویم د ذکر وکړه ته چې داوود عليه السلام چې کوم قرآنی آیاتونه پیش کړي چې داوود علیه السلام غرونه تابع او چې کله به داوود علیه السلام تسبیحات ویل د غرونو به سره سم تسبیحات ویل په یو आवाज به سره لګیاو نو چې داوود علیه السلام غرونه تابع کېدل ته خو داوود علیه السلام نسته مرتبه اوچته ده کم از کم برابر خدا د عبد الله ابن امیہ الفاظ دي نو بیا ته څه وکړه چې د مکی د ته چې پر چې کوم غرونه د ځان تابع الله نه سوال وکړي الله یې تابع او چې کله تابع شو د زګین لري کو چته بل چرته وېس ویل وزوا چې د علاقې پراخه شي د مکی خاور تنګ د باغونه پکې نشته دي آبادی پکې دمر نه جوړيږي ته چې پر د غرونه تاو دي او د وچو ګټو غرونه دي لہذا دا غرونه لري کو د زګین وېس
بیا به موږ ومنو چې یاره ته پیغمبر ته تکړه سړی بس پیغمبري دې ثابته ده. دویم دا چې ته وایې چې عیسی علیه السلام سره عیسی علیه السلام معجزه باندې مړي را ژوندي کېدو، نو ته خو چې هم څه کم نه زمونږ نیکه قصی را ژوندی که او زمونږ خوا ته راولېږه، ځکه چې ابوجهل خاندان د قصی ابن کلاب نسل دی. ویل دغه را ژوندی که موږ ته راوغواړه چې موږ ورسره خبرې وکړو، تپوس یې وکړو چې ستا دین صحیح دی که د نبي علیه السلام دین صحیح دی. ویل دغه شرایط زمونږ دي، که دا پیش کولی شي موږ د پیغمبري منو، که دا نشي پیش کولی موږ د پیغمبري نه منو. اوس دومره معجزو په مقابله کې درازونه ولې جوړ کړو؟ دې دپاره یې جوړ کړو چې یاره که دغه ارمانونه پوره شي خو هم مزې دي، او که پوره نه شو نو کم از کم موږ به ثابته کړو چې یاره د الله تعالی د نبي علیه السلام نه اوري. ګوره هغه غواړي چې دا معجزې پیش کړي خو الله تعالی خبره نه اوري، او یا دا ده چې هغه د معجزې پیش نه کړله نو معلومه دا شوه چې دا خو پیغمبر نه دی، زموږ مطالبه پوره نه شوله. دا سوالات په کم بنیاد باندې پورته شو. مخکې موږ د تفسیر مزاري په حواله باندې ویلو چې دا اعتراضونه دې دپاره جوړ کړه، ابو جهل جوړ کړه. ابو جهل ویلي وو چې دا سړی پیغمبر دی، خو که ثابت شو نو د ابو هاشم برتري په موږ باندې راځي، راشي پول مخالفت یې وکړي، پوره زور استعمال کوي چې پیغمبري ثابته نه شي. نو په دغه طریقه باندې د دوی فرمایشي معجزاتو کې آیاتونو ته اشاره ده چې کافرانو به ویل چې موږ ته فرمایشي معجزه را نازله نه شوه. نو آیاتونه مراد هغه خبرې شوې چې کوم د دوی فرمایشي خبرې وي، د مکې غرونه لرې کول، مړي را ژوندي کول، هواګانې تابع کول، دا طریقه باندې د دوی دغه ارمانونه. نو دا زجر دی هغه چا دپاره چې نبي علیه السلام د رسالت نه منکر دي. نو الله وایي ویقول الذین، وایي هغه کسان چې کافران دي، لولا انزل علیه، ولې نه نازلېږي دې پیغمبر ته آیتون یو فرمایشي نښه من ربي طرف خپل. قل ته ورته ووایه ان الله یضل من یشاء، یقین الله تعالی ګمراه کوي چا چې وغواړي، ویهدي او هدایت کوي من هغه چا یهدي الیه، او هدایت کوي خپل ځان طرف ته من د هغه چا انابه چې توجه ګرځي په دی الله پسې، توجه کوي دی الله ته. انابت حق پرستی ته ویل کېږي چې کوم ځګنه کې حق ته مني او د اچا اشخاص تابع نه وي، دې ته انابت وایي. نو الله تعالی هغه کس ته لاره ښیي چې کوم د حق په طلب پسې ګرځي، حق طلب پکې موجود وي. نو چې کله حق طلبګارو ته الله تعالی هدایت کوي، کم کسان پاتې شو، زدي خلک پاتې شو، کم خلک زدي دي. نو زدمان کس ته الله تعالی هدایت نه کوي، غافل کس ته الله تعالی هدایت نه کوي. هدایت هغه کس کار دی چې کم کس کې طلب موجود وي، چې حق حاصل کم حق معلوم کړي. د دې مثال علماء داسې ویلي دي چې تمام انسانانو ذهنونو عقیدې د په منظره د یو لوښي باندې واخله. نو اوس کله باران وریږي نه لوښي ورته سیده کېږي، دې کې باران جمع کېږي، پاستر ورته کېده دا به کش باندې ځي او رایسارېږي پې نه. دغه شان د انسانانو ذهنونه دي، کله چې دې کې طلب موجود وي د هغه جام دی چې بس د وحي د سیده ته ایښلی را جمع کېږي پکې، او چې کله پکې طلب نه غفلت زدي نو همدغه ذهن د پاستر کړی دی، اوس پکې څه شی نه رامنې کېږي. نو دای جواب شو چې معجزات شته، قرآن په خپله معجزه ده. قرآن باره کې التلویح و توضیح لیکلي دي چې د قرآن د 22 وجو نه معجزه ده، او 22 وجوهات یې ذکر کړلي په تفسیر سره. نبی علیه السلام 300 معجزات موجود دي، لیکن بیا هم دوی وایي چې معجزه رانله. معلومیږي دا چې د خلکو ته الله تعالی هدایت نه دی کړی، هدایت ته نه کوي. ولې ورته نه کوي؟ زدي خلک دی، کینهګر خلک دی. د ابو جهل الفاظ تاسو ته یاد شي چې زدي کس ته الله تعالی هدایت نه کوي. نو ته ورته جواب کې وایي چې ان الله یضل من یشاء، یقین الله تعالی ګمراه کوي چالم چې غواړي، سو ګمراه کوي، زدي خلک ګمراه کوي. ويهدي او هدایت کې الیه خپل ځان طرف ته من د هغه چا انا چې ګرځي په الله پسې. نو انا پسې چې ویل کېږي حق پرستی ته، یا انا چې طلب د حق کوي، د معنی مشوري معنی وي. الذين حاجسان امنوا چې هغه ایمان راوړي دي، وتطمئن قلوبهم او مطمئن شوي دي زړونه د هغوی به ذکر الله، په ذکر د الله تعالی باندې. دی آیات کې هم بشارت دی، خوشخبری ده مؤمنانو لپاره، او هم ترغیب دی قرآن ته چې تاسو خوشحالي حاصلوئ، تاسو کامیابی حاصلوئ، نو تاسو سره واحد لاره هغه آسماني کتاب قرآن دی، بل نه دی. نو هم بشارت شو، هم ترغیب شو. الله یې هغه کسان چې هغوی ایمان راوړلی وتطمئن او مطمئن دي، خوشحاله دي، قلوبهم زړونه د هغوی به ذکر الله، په یادولو د الله تعالی. ذکر کې قرآن هم داخل دی. قرآن تلاوت عظیم ذکر دی، لوی ذکر دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله تاریخونو لیکلي دي چې الله تعالی یو کم سل ځله په خوب کې لیدلی، آخر ځل باندې چې ولید نو
امام احمد بن حنبل رحمه الله ما دې تاسو کې یا الله تبصر خوشاليږي وی الله تعالی راته ویل چې په تلاوت القرآن په قرآن په تلاوت باندې ډېر خوشاليږم نو د قرآن تلاوت بستر کې شامل دي. دویم سنت رسول د نبی له سلام احادیث او سنت لزده کول او هغه باندې عمل کول دا په ذکر کې داخل دي. په خله باندې د الله تعالی ذکر کول اسماء الحسنا او دا شان درود شریف نور ذکرونه چې څومره دي په خله باندې بزر باندې د ذکر الله کې داخل دي. نو به ذکر الله یو عام مفهوم شو تلاوت هم پکې شامل شو د سنت او علم هم پکې شامل شو او په خلو بجب باندې د الله تعالی یادول دا پکې هم شامل شو. نو بدغه کې چې کم یو هم تکي نو بده سره زړه مطمئنی خوشاله او چې دا پرې دی نو زړه کې خفګان او مایوسی بر پیدا کیږي دا غن ورست الا خبردار به ذکر الله بذکر الله تعالی ما تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړونه